د هر یو پاکستانی سوچ د عمران خان صاحب د پاره د هغه د خولې نه وتی لفظ د عمران خان صاحب د پاره دا خلک د عمران خان صاحب سره څومره ډېره زیاته مینه لري. جمیل تراب به ډېر بهترین الفاظ د کنګ عمران خان صاحب د پاره راوړي دي، په ما باندې ډېر زیات ښه ولګېدل. ستاسو سره شریک کوم ملګرو خو مینه به ورله لازمي ورکوئ، ځکه ملګرو چې د جناب عمران خان صاحب سره محبت اظهار ټول پاکستان ته رسول او په دې ټایم کې د هغه سړي سره چې هغه په تکلیف کې دی، هغه په سخته کې دی، د هغه سره ودرېدل دا زمونږ فرض دي. هغه د دې ملک د پاره لګیا دی، نو موږ له هم پکار دي چې د هغه کم میشن دی، د هغه د محبت کم الفاظ دي، نو هغه موږ مخ په وړاندې باندې بوزو. نو راځئ د جمیل تراب صاحب دغه چې کم نظم د عمران خان صاحب د پاره ویلی دی نو د اخرې پورې وګورئ، کوم یوه فقره در باندې ښه ولګېده هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ او ټول ملګري د پی ټي آی ورکران په دې ویډیو کې منشن کړئ چې د جناب عمران خان صاحب هغه د محبت الفاظ او د محبت اظهار مخ په وړاندې باندې لاړ شي. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. راځئ دا نظم واورئ. جمیل تراب صاحب په ډېره زیاته خواري کړې ده، نو چې موږ ورله داد ورکړو نو ډېر به ښه. د لوی الله په امان. کله چې راخلاص شي زموږ مشر عمران خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان. کله چې رها شلو دا عظیم لیډر ګورا، کله چې رها شلو دا عظیم لیډر ګورا، ډېر به وي خوشحاله پی ټي آی کارکونان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان. رب نیلا وګورا چاته سر ټیټی نکړي، رب نیلا وګورا چاته سر ټیټی نکړي، دای عقیده دا او هم دای د ایمان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان. ټول ورته دعا کوو زمری چې شي راخلاص، ټول ورته دعا کوو زمری چې شي راخلاص. لاسونه مو نیولي په درګاه کې د سبحان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان. اے جمیل تراب په شعرونو کې اثر لري، اے جمیل تراب په شعرونو کې اثر لري، تل په شعرونو کې کوا د حق بیان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان. کله چې راخلاص شي زموږ مشر عمران خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان، بیا به من راشي پاکستان بشیرو خان.